سلامونه ملګرو پاکستان د انګلند نه ټیسټ سیریز وګټلو دا سیریز پاکستان 2-1 سره وګټلو دوه میچز پکې پاکستان وګټل او لومړنی میچ انګلند ګټلو پاکستان له طرفه چا ښه پرفارمنس کړي په دریم ټیسټ میچ کې مکمل سکور کارت سره شریکوم پاکستان دریم ټیسټ میچ ډیر په اسانه باندې وګټلو چې تقریبا 36 پوری لیډ پاکستان ته ملو شو چې هغه پاکستان په یو وکټه باندې پورا کو چې صرف سایم ایوب اوټ شو عبد الله شفیق او شان مسعود ویننګ شاټ چې کوم دی ویننګ ټایم کې په کریز باندې موجود مکمل سکور کارت باندې خبره کوو پاکستان داسې پیچز جوړ کړی دي چې دا پاکستان د لپاره خطرناک ثابت دي چې منم پاکستان په میچ وګټي راتلونکي ټایم کې دا پیچز پاکستان د لپاره خطرناک ثابت دي شي دا پیچز پاکستان ته نقصان ورکوي څنګه نقصان ورکوي د ویډیو اینډ کې خبره کوو ټو نه پهله په سکور کارت خبره کوو چې سکور کارت طرف لکه موږ راشو د انګلند سیکنډ اننګز پرونو هغه بیا نن اختتام پذیر شو انګلند په 112 باندې ټوټل ټیم آؤٹ شوی دی په 37.2 اورونو کې روټ او هری بروک پرون په کریس موجود چې نن هغه 33 او 26 رنزونو باندې آؤٹ شوی دي ورپسې ګس کینسن 10 رنزونه جیمی سمith 3 رنز ریحان احمد 7 جیک لیچ 10 اور شعیب بشیر 4 رنزونه کړی دي د پاکستان له طرف درې بالران استعمال شوی او درې واړه سپین په دې باندې بعد کې خبره کوو چې دا سپین پیچ جوړول سپین ټریک جوړول دا څنګه نقصان ورکول سایم ایوب یو ور کړی دی هغه میډن وخت کړي بیا نومان علي یو اینډ نومان علي لګي او بل اینډ ساجد خان لګي نومان علي تقریبا 19 اورونو کې 42 رن ورکړي شپږ وکټ ایستلې دي او ساجد خان 18 اورونو کې 69 رنونه ورکړي دي او 4 وکټ ایستلې دي ټول وکټ چې کوم دي سپینران وایستلې دي جی ورپسې پاکستان ته ډېر کم لیډ ملو شو چې پاکستان 37 رنز کړي دي یو وکټ نقصان باندې عبد الله شفیق 5 رن سایم ایوب 8 رنز باندې اوټ شوی دی او شان مسعود چې کوم دی 25 رنز باندې ناټ اوټ پاتې شوی چې 6 بالو باندې 23 رنزونه کړي لکه ټي 20 غونته بیټینګ شان مسعود کړو جی راسه جیک لیچ 2 اوور 27 رن ورکړي وکټ یو وشتل دا او شعیب بشیر چې کوم دی 1.1 اوور کې 10 رن ورکړي دي او وکټ یو هم نه د ایستلې جی نو دا مکمل سکور کارت اوس د لویم چې پاکستان وګوره سپین ټریک جوړای سپین وکټ جوړای چې موږ په انګلند پاسو کومه په استرالیا پاسو واقف جاوید راو هغه ټریک به خې سپین کو نو منم چې هغه د تیز وکټ بیټسمنان دي لکه استرالیا شو انګلند شو ساوث افریقا شو دوی وته پس سپینرانو وي خو سبا چې ته استرالیا ته لاړ شي ساوث افریقا ته لاړ شي او بیا انګلند ته لاړ شي نو د هغه فاست بالران متا پر اثر سرولي د هغه فاست بالرانو بال بیا ته وینم نه ځکه تا بیټسمنان په سلو پیچونو باندې د کړی تا بیټسمنان په داسې پیچ باندې د کړی چلته سلو پیچ وي او بیا چلته فاست پیچ له زموږ بیټسمنانو درې سم 145 نه چې بال برکیږي 140 نه چې برکیږي زموږ بیټسمنان نه ویني نو بیا چلته تعالی تیز بالر راشي او ستا ایکسترا باونس په وکټ کې نو بیا څومره نقصان ورکول شي دا تاسو خپل اندازو کوي نو وکټ سپینرانو د پاره به خي سپینرانو د په فیور کې جوړول دا کرکټ له نقصان ورکوي دا پاکستان ټیم له نقصان ورکوي لکه د انګلند ټیم له سپینرانو باندې ول ټول وکټ سپینرانو ایستلې ک تاسو دا دوه ټیسټ میچز وګورئ دویم او دریم کې ټول وکټ چې کوم دي سپینرانو ایستلې دي نو دا بیټسمن نه پر ډېر زیات نقصان دی چې هغه ته په سپین ټریک باندې کړي او ډایرکټ بیا ته فاست ټریک لور واچي نو بیا بال وینم نه بیا ته بال اچ کیږي بیا بس بار کیچ وخی کیپر ته یا کیچ کوي یا بونس بال والے نشي جی نو دا مکمل سکور کارت او دا ما چې کوم خبرو کې دی حواله سره تاسو خپل رائے په کمنټ کې شریک کړئ والسلام